أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدقت يا رب العالمين. دیدینا سورة ابراهیم دا شروع کی او مخی سورة الرعد دا ختم شو. دی پدیر وجو سرا دا سورة الرعد او سورة یوسف سرم تعلق شتا. خو عربت تی اغا بعد زینو کی ضرورت بیچارتا عام و عوامو تا منگوی ورنکا نوینو دا سی دا عوامو دا پر دا سی خاصا دا په نزول کې چې دی هغه 14 نمبر دارا دا په ترتیب عثماني کې چې دی 14 نمبر دی او د نزول په اعتبار سره 22 نمبر 72 نمبر دا را نازل شوی دی او کلمات د دې صورت چې دی هغه 800 او یو دیرشتي 831 او حروف د دې 3434 3434 دا پکې حروف دي. سورت مکی دی په مکه معظمه کې را نازل شوی دی او اسی د بیان نه دا معلومیږي چې په کوم وخت کې د وتلو منصوبه وا هغه ټیم سره دا را نازل شوی او بیا دو آیاتونه په دې کې داسې دي 28 او 29 چې داغه متعلق اختلاف دي چې دا په مکه معظمه کې را نازل شوی او په مدینه منوره کې. موضوع د دې صورت چې دا موضوع څه شي د تاسو سمازه په ځیر صورت سرویلی چې د دې صورت موضوع دعوت ال القرآن دی د دې دعوت ال توحید دی د دې داري د دې صورت موضوع چې دا هغه مقصد بیانول دي د پیغمبرانو د بعثت چې دا پیغمبران راغلي دي او ما را لګري الله رب العزت وي نو دا مې ولې را لګري دی وجه سوا مقصد بیانې الله رب العزت دې صورت کې دا د دې موضوع ده. الف لام را الف اسرار لام لامعه لامعه پړکیدون کی او را رشد نو الف لام را اسرار پړکیدون کی د هدایت کتاب عظیم الشان کتاب دے. الف لام را الله په دې بمانه د دې حروف باندې کتاب دا کتاب عظیم الشان انزلناه نو کتاب تنوین چې د عظمت لپاره دا کتاب عظیم الشان نو ګورا په کوم شپه مبارکه چې را نازل شوی دی نو د شپه د عزت والا شپه وا ليله القدر خير من الف شهر او په کوم میاش کې چې را نازل شوی دغه میاش د عزتمند شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن په کوم صاحب چې را نازل شوی دی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صلى الله عليه وسلم او پکم خاریو کی جرا نازل شوی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد او د کمی پرشتي په واسطه جرا نازل شوی دی چې د هغه پرشتي متعلق الله رب العزت اعلان کوي وي چې څوک د جبرائیل سره دشمنی ده نو د ټولو فرشتو سره دشمنی ده او د الله سره دشمنی ده دا غي په واسطه را نازل شي نو عزتمن کتاب او د کم ذات نه چې را نازل شوی دی د کم ذات د طرفه چې را نازل شوی دی هغه ذات چې دی واحد لا شریک ذات الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن.
نو ذات معظوم په کوم شخصیت چې را نازل شوی دی هغه عظیم د چا په واسطه چې را نازل شوی دی هغه عظیم په کوم خاریو کې چې را نازل شوی دی هغه عظیم په کوم میاشت کې چې را نازل شوی دی هغه عظیم او په کوم شپه کې چې نزول د قران شوی دی هغه عظیم د دې وجه مولا علی قاری رحمه الله وی وین کې معظوم او مرتبه والا او ریدون کې مرتبه او عزت والا او رسول کې د دې چې عزت او مرتبه والا الف لام را الله په هدي بمان د دې حروف باندې کتابون دا کتاب عظیم شان انزلنا او چې نازل کړی دی موږ دی لرا الیک پتا باندې یا نازل او موږ دی لرا الیک استا طرف تا نو ګورا کتاب عظیم شان انزلنا ولن عظیم دی چې موږ نازل او دی لرا چاته نو چې موږ یې نازل او الله یې نازل نو عزت والا بل چاته الیک استا طرف دا نو بیا عظیم شان شو د صد پارا لتخرج الناس د پارا د دې چې توبه سي عالم لرا من الظلمات د تیارون الی النور رڼا تا دا قران دا د صد پارا د دې نزول د صد پارا کیږي مقصد د پیغمبره تعالی چې موږ دا کتاب درکو د دې مقصد څه شي دی مقصد دا دی چې دا خلق د کفر او د شرک د تیارون راوباسي او ست جوړ کی مسلمانان ته جوړ کی دا خلق د بدعاتو نه راوباسي او دا سنت والا رڼا تراشدات جوړ شي سنت والا جوړ شي دا خلق من الظلمات الى النور دا چې دا د شرکو د پردون روزي د تیارون روزي او دا الله رب العزت دا توحید والا کوم ذات چې د رڼا طرف تراشي بإذن ربهم بحکم در رب خپل سرا الى صراط العزیز دا غلار طرف تا العزیز دا داس ذات دلار طرف تا العزیز جس شیر چې غالب دی الحمید چې د تعریف وړ دی الحمید چې تعریف یې کړی شوی دی الحمید چې د تعریف مستحق دی داسې ذات طرف ته چې دی زه بلنه ورکوم بلنه ورکا په دې قرآن سره د داسې ذات طرف ته چې هغه ذات چې دی هغه څه شي دی د هغه تعریف کړی شوی دی هغه ذات هغه غالبه دی په هر څه باندې الله الذي الله غزات اوس دا الله درته یا بدل شو یا چې صفاتو ګرځو الله الذي الله غزات له چې دغه الله رب العزت دبارا ما هغه سدي په السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او چې په ځمکه کې دي وویل هلاکت دی یا کند د جهنم د للکافرین د کافرانو دبارا من عذاب شدید عذاب سختنا یا د عذاب سختنا الله رب العزت وی د دې لپاره هلاکت دی د څه د وجې چې د دې لپاره عذاب دی سخت او د دې لپاره کند دا ویل یو کند د په جهنم کې چې جهنم هم ته پناه غواړي چې خدای پاک ما د دین اوسه الله دې ته بچ کړي بیا الله وی الذين دا کافران هغه کسان دي یستحبون الحیات الدنیا چې دی محبت کوي محبت چې دی ترجیح ور کوي زندګی د دنیا لرا علی الاخرت په مقابله د آخرت کې ويصدون دی من کول کوي عن سبیل الله دلار د الله تعالی نه ويبغونها دی لټوي دی لار لرا وجن کوګوالی نو الله رب العزت وی چې دا دین باندې دنیا له څوک ترجیح ورکوي کنه نو دا چې دی دا د سکار دی دا د کافر کار دی دا د مسلمان کار نه دی او دا څوک چې د سمې لارې نه بندول کوي څوک دی د تبلیغ نه منې کوي څوک دی د تصوف نه منې کوي څوک دی د دین د لارې سمې بادشاهۍ نه منې کوي او څوک دی چې د درس او تدریس نه منې کوي څوک دی د مدارسو نه منې کوي نو الله رب العزت وی دا کار د کافرانو دی د مسلمان کار نه ځکه چې کافران چې دا کوګواله لري مسلمان چې دا په دین کې خو دې خوانه کې یا سم سیده خبره الله دې معافي وکړي کم از کم وی کده سینې چې ته د دین غوړه وګڼې نو د نن سبا مسلمان د خداو کې چې کم از کم 50 په 50 وساتي برابر سرابر د خدای دین او دنیا وساتي کنه
موږ دنیا له ترجیح ډېره ورکړې موږ دنیا ډېره خوښه کړې داسې نه. الذین دا هغه کسان دي یستحبون نو د دې وجې چېرته امام لاړ نو چې امام چېرته لاړ هغې ورسره خبره مبره خلکو کې کوله. خلک ورته وایي که نه چې ستا به دا ته به تاله به موږ دونه تنها درکو دا وي هغه ورته چې نور په خبرو نه پوهېږم خو خانه د ډم نه او د منشي نه به مې لاندې نه حسابوي. بیا هغه ورته چې صاحب ته زموږ امام یې ته خو زموږ په سر سترګو ورته تا سر سترګو ته سړی وخېجوې خو بیا به د هغه نه کیسه لاندې د هغه نه به مې لاندې نه حسابوي. الله دې معافي وکړي. نو چېرته امام و غریب به میره کې امام شوي په جومات کې نه غرمم ساګ و ماسخوتن هم ساګ غرمم ساګ و ماسخوتن هم ساګه خو نمبر کیسه یې ټوله وي هغه ورته یوه ورځ وایي چې ډېر تنګ شو غریب ورته چې داسې کار دی تاسو خو ډېر سخت تکلیف تېروئ یار تاسو دومره ساګ روړی روټۍ خو د داسې کار کوئ چې سارې روځئ نو په دې پوله باندې لږه مالګه مساله دوړوئ زه افیسر هم بس کار به د مټ کي. الله دې معافي وکړي. موږ دومره نه کوو یعنې لوی خلک دي موږ خو کیسې دغه دی موږ ته پته لګي. مدرسې والا دغلته موږ سره زه یو مدرسه کې استاد وم هغې پیسې چې دی نو د غالبا نه خو د هغې د شورا کار و چې هر څه خو د 50 نه 60 کړی وي د 40 نه 50 کړی یعنې هغه کس سره په پارټۍ کې خو دم وخه چې چا دا خبره کوله غټ سړی هغه چېرته میټینګ د پارټۍ روان وایي چې هغې نه مخکې یا وروستو خپلو کې خبرې کولې نو ورته وایي چې ته اوس خو مولیان هم پیسو ته پرېوته که صرف 10 روپۍ زیاتې شوي او زامن یې ټول په پرایویټ سکولونو کې. الله دې معافي وکړي. نو موږ په دین باندې د نسوارو برابر پیسې هم نه لرو. نسوار د ورځې چې یو ګیټې اچو دوه اچي درې اچي څوک بیا د سیرګټو برابر او د هفته کې چې 10 روپۍ په چانده کې ور اچو نو لومبۍ ګیر چاپېره وګورو داسې مرۍ اوچته راوچته کړو ټوخي موخي وکړو چې کیسه سمه شي. الذین دا هغه کسان دي یستحبون الحیات الدنیا چې دوی ترجیح ورکوي دنیا زندګۍ د دنیا لره علی الاخرت په مقابله د آخرت کې. نو د دې وجې یا عالم جوړ شه یا متعلم جوړ شه یا خادم جوړ شه یا دې سره محبت کوونکي جوړ شه بل مه جوړېږه کنې هلاک بشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الذین دا هغه کسان دي دا دنیا ټوله په دې کې راټوله ده یا به چې دی خپله په څه باندې پوهېږي خپله به اخذ کولی شي او یا به بل پسې دې تقلید به کوي. نو چې څوک دا خپله ماخذ نشي کولی لکه نن سبا چې دا بې علمه طبقه ده او بل پسې هم نه ځي نو دا اهل باطل دی هسې به ځان یې کار کتل نه دا دنیا په دې کې څوک به شاګرد دي څوک به عالم څوک به څه هره شعبه کې څوک کار نشي کولی محبت د ټولو سر ساتلی شي. الذین دا کافران هغه کسان دي یستحبون الحیات الدنیا چې دی محبت ساتي دی ترجیح ورکوي زندګۍ د دنیا لره. نو اوس دا د ما درته وي د دې وجې رحمان بابا وایي دا دنیا په احمقانو د ودانه دا دنیا په احمقانو د ودانه دا نامکه په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچ چا نه ډوبېږي که څوک نکه په دریا باندې غرض نغه وایي چې دا خو په نادانانو بېوقوفو باندې چلې دا ودانه ده ورنه څوک چې پوهه خلک یې هغه زړه کې دنیا له ځای نه ورکوي زړه کې دنیا له ځای نه ورکوي. الذین دا هغه کسان دي یستحبون الحیات الدنیا چې دی ترجیح ورکوي زندګۍ د دنیا لره علی الاخرت په مقابله د آخرت کې او دی بند ویصدون او دی بندول کوي عن سبیل الله د لار د الله تعالی نه ویبغونها ولټوي دغې لارې لره په دغه لار کې عوجا کوږوالی اولئک دا هغه کسان دي فی ضلال بعید چې په ګمراهۍ لرې کې دي او دا دین د چا محتاج نه دی ته په خدای کې نو که ما په خپله دا سیک دا ما په خپله لیدلي دی چې انا په خپله ما لیدلي دي چې هغه مدرسې له چنده ورکړی خلک وایي پلانکي ځای کې ډنګري دا ما په خپل دی چې مدرسې له ورکړو د نور مسلمانانو یې ښه زیاتې ورکړي.
د دین دا خدمت خدای پاک دار چانه دی الله زمون نه ولی الله دې من قبول کړي وما ارسلنا من نذر علی من رسول پیغمبران لرا الا بلسان قومه مگر پجب دغه قوم باندې لیبین لهم د پارا دی چې بیان وکړي دي دا چې هو وضاحت کی دیوتا ولی خبردارا چې تو بای ماشوم دی نه اردو زده کوي او هغه به انګلیش هم زده کوي او بل نه چې انسان په مادری زبان د کمی د ذاتی کما مورانه جبې په دې کې دې څنګه پويږي په بل زبان باندې دې داسې نه پويږي په دې سیس باندې په دې پروګرام کم کام چې ترقی کوي هغه خپل مورانه جبه راټینګ کړي او کم کام چې هلاکیږي د مورانه جبه ورزولې دې هغه تسبق وګوري او د جبې سره ستا چې دی رسم او رواج ستا کلچر دا لازمي تړلی دی چې کم قام خپله ژبه پرېښوده د ده نه به خپل رسم رواج دا به هم دې پاتې کېږي د سره دلته پاتې کېږي ته وګوره زموږ نوجوان دی مخکې به غم خادی کې نوجوانان ټول ولاړو اوس چې دی پلار هم چې دی پوزې ته رومیان نیسلي زوی هم کشر یې هغه هم خدمت نه کوي والله دې پوهېږه په دا زوی به خدمت راواړوه پلار هم چې دی قبر له خواله نه ځي زوی هم قبر کې کار نه کوي والله دې پوهېږه په دې زوی باندې خدمت زده که دا خو رس سره د معاشره بل خوا روانه ده د سر زما لګي د سر زما زوی ته دا مخه یا زوی ته خدمت وخایا پیغام خاده کې خدمت کوا چې دې منډه تړه دشمن او دوست هغه بیا په خپل پیژني چې څومره عمر زیاتیږي هغه ته په پته لګي چې دا مې دشمن دی او دا مې دوست دی خو ته ورته غم خاجو خای دا ستا ذمہواری ده خلک د ځمکې نه لږ برابر ګرځي دوه درې ټکي سوال د اکثر د ټاپ نالایقي چې دا خدمت نه بیا نالایقي نه خدمت وکړئ په دې زامنو باندې خدمت کوئ د معاشرې نه بار مو باسئ دا مو وایئ چې بھائی زما زوی چې دی نو دا د نورو خلکو نه اوچت دی یا داسې ټیک ټاک پې خدمت که بل څوک کوي که نه د خلکو خادم وګرځئ دا مه کوئ چې زه د ماله د خلک خدمت وکړي الله یې توفیق راکړي وما ارسلنا من ندی رالیږلي من رسول پیغمبرانو لرا الا بلسان قومه مگر په ژبه د دغه قام باندې لیبین لهم د پاره دی چې هو وضاحت کي دیو دا چې هو بیانو کي دیو دا نو چې بیانو کې او بیا دا د سړي ځامن نشي نو فیضل الله بس گمراه کوي الله رب العزت من هغه چا لرا یشاء چې وغواړي الله رب العزت الله دې ټولګي نو ساتي ويهدي ولاره من يشاء هغه چا لرا چې وغواړي الله رب العزت الله دې کې راوړي وهو العزيز ودغ الله تعالی غالب دی او حکمت والا دی ولقد ارسلنا ويكنا رالي منغا موسى سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام بآياتنا فآياتنا بنشانو سرا یا با احکامات محکم سرا پما احکامات سرا پما مسائل سرا مضبوط چکم مسائل یا با معجزات سرا دسدا بارا اندادی بارا اخری چوباسا قومک دی خپل قام لرا من الظلمات د تیارونا الى النور رڼا طرف ته نګور پیغام د دوالو شریعتونو یو دی خان پیغمبرانو کې اعلی مرتبه اوچته مرتبه عظمت عزت ټولنا شرافت د ټولنا چې زیات چاته حاصل لیا سوکتی وایا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم نمبر مرتبه لا قائد مسله ده چاته حاصل ده سیدنا ابراهیم علیه السلام دا دریم نمبر چاته وایا حضرت موسی علیه السلام د مخکې وګوره صورت سر کې رال الله وی دا قرآن مې د دې دپاره نازل کړ چې دې بیان کې دې ته لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې دا خلک د تیارو نه راوباسي او رڼا طرف ته ورسم کړي د کفر نه راوباسي اسلام ته وردننه کړي او دې ځای کې الله رب العزت فرمایي وی دا تورات مې یاره نازل کړي یا د احکامات یا د معجزات د دې دپاره ان اخرج قومک من الظلمات الى النور چې د تیارو نه دا خلک راوباسي او رڼا طرف ته ور وړاندې کړي نو ګوره د پیغامات د دواړو یو دی فرق پکې صرف دې دی کې داري چې موسی علیه السلام د یو طبقي پیغمبر د یو قوم پیغمبر صرف د يهوديانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولي دنیا د لپاره د ټول عالم د لپاره پیغمبر دی والحمدلله موږ تاسو امتیان یو الله دې په دې استقامت را نصیب کړي او نور دا واقعي مخکې تیر شوي تفصیلا هم ویلې ده چې کومه نکته نه تیره شوې به وایو او نور تفصیلا تیره شوې ده ولقد ارسلنا یقینا رالیږلي موږ موسی علیه السلام لرا بآیاتنا بآیاتونو سره په معجزاتو سره ان اخرج چې وباسه قومک قوم خپل لرا من الظلمات د تیارونه الی النور رڼا ته
وذکرهم و یاد کدی د بایام الله اغا واقعات د الله یو یا بایام الله اغا ورځ د الله تعالی ایام الله ورته وریاد کا نو بعض وخت خلکو خپل ماضی شي ښا الله رب دا خلکو چې لګي پیسې راشي د خپل ماضی بیا وګرځي دی بیا چې د بدل ګرځي دی بیا د دین سره مواسطه ختم شي د بیا د خپلوانم دی کی الله رب العزت وایي د تهدید هغه خپل ورځې وریاد کوي کمې ورځې یو چې په دې قانون باندې ما هغه عذاب راوستي هغه عذابونه والا ورځې ورته وریاد کوي چې په پلانکي کام عذاب راغی په پلانکي راغی په پلانکي راغی یا په دې باندې چې کمې د نیستۍ راځي په دې باندې به ظلمونه کېدل زیاتي به کېدل دغه ورځې ورته وریاد کوي کله سړي زامن شو یا هغه وخت ورته وریاد کا الله رب العزت وایي څه ورته وریاد کا چې کله په دې باندې ما نعمت وکړه دا ورته وریاد کا الله وایي نو دا انسان فطرت داري چې کله اکثر د تمازي وریاد شي نو دې سم شي لګي دماغ زیل راشي یا د ته وی چې الله در باندې انعام وکړو نو دې بیا غي سرور زیل راځي او کدي سره مران شي نو بیا کی سروان وذکرهم وریاد کدی لرا بی ایام الله اغا ورځ د الله تعالی ان فی ذلک یقینا فدی کی لآیات عبرتون دی لكل صبار د هر صبر کوونکی د بارا شکور او د هر شکر گزار د بارا د دې خبره به سبا نور راشي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم وای دا ایمان چې دا پنیمو کې دی نو یو نیمه یې چې دی صبر دی او حدیث کې راځي او نیمه یې دا شکر دی نو په مصیبتونو باندې انسان صبر کوي چې کله در باندې راشي او ما دا سوال د الله نه به هیڅ بیسه چې مصیبت در باندې راغلی حدیث کې من راغلی ته به صبر هیڅ بیسه نه غواړي د عافیت زندگی به ته غواړي او چې کله د الله نعمت درکې په هغې به شکر وباسي الحمدلله لکه موږ تاسو الله قرآن ته کینوي چې موږ د الله شکر ادا کوو الحمدلله وَإِذْ قَالَ مُوسَى بَهَغَ وَقِتِ وَيْلْ مُوسَى علیہ السلام لِقَوْمِ قَامْ بَلْدَا اذْكُرُوا یاد کے نعمت اللہ نعمت دا اللہ تعالی علیکم چکڑیو پتا زباندی اس بہاغ وقت کی نو سغ نعمت سو انجاکم چی نجات یدر کتا ستا من آل فرعون دا فرعونیانونا یسومونکم چی رسول بیتا ستا سکول بیتا ستا سوء العذاب بد عذاب ناکار عذاب به در سکون هغه څه شو نو خلکو ته خواږه د ټولو نه مال دولت ارسنه ورته خپل بچیان خواږي نو الله وی دغه عذاب یې درکو هغه څه شو ويذبحون ابناءكم وحلالول به هلكان استاسو الکان به الله حلالول نارینا ويستحيون نساءكم او پرې خودلی به زنان استاسو نو د نارینو نم یریدو کاهنانو په خبره اعتبار کړو او هغه وی چې بای موسی علی السلام به پیدا کیږي او زما حکومت به ختميږي مخکې خبره تیر شوې ده او نو داغه د یری د وجه یو روایت سره او یا زره مشمان ده شهیدان کړ دي او یا زره او په بل روایت سره 12 زره مشمان چې د حلال کړي 12 زره او زنانه به پرې خودي د خدمت لپاره ويستحيون نساءكم او پرې هودل به زنانه تاسو د لپاره د خدمت وفي ذلكم ويقينا فدي کی بلاء ازمهتي امتحان دي من ربكم درد طرف تاسو عظیم ډیر لوی یا دغه بلاء نیت نعمت واخلا نعمت من راځي نو دغه د فرعونانو نستاسو جدا کول دا یو لوی نعمت استاسو لپاره الله رب العزت موږ ته استقامت په اسلام باندې